دې ظالمانو دا شپږ ورځې سوات یرغمال کړی دی د سوات عوام یې ټول تباه برباد کړو په ټوریزم چې دی دې وزیر اعلی د دغې موټر سره چې دې پاسونو په دغه باندې ګرځي او دا غټې غټې سړي دنیا ته داسې زلفې وهي دا د زلفو شی نه دی ده چې بار د 11-22 کمګاړي اسلام آباد ته بولي او د خلکو دا تباهي چې د کړله د خپل هغه تپوس نه کړی د باره ضلعې کراس کړلي او په کومه سوړه دی ننوتی دی نن د هغه باره ضلعو د سوړو او کمګاړي چې په اسلام آباد کې د خپل پرتوک وې پرېښودی هلته خپل پرتوک دې دی په ځای کې هلته به موږ دلته د سوات خلک نن ناپایي کې د ډي سي د ای سي پټواریان ګردوران ټول چې دي هغه رالو 3 پیرې مارکیشن شو او 3 ونه پیرې چې دی هغه د انجینر صاحب هغه کوم موټر چې په هغو سره چې کوم ظلم او زیاتې شو دی دې صوبایي ګورمنټ هغه لاشونه هغه خلکو د پټولو دپاره انجینر امیر مقام چې هغه د دې صوبې کې پی کې شعر دی هغه د دې پی ټي آی دپاره یو توړ دی دې صوبایي حکومت هغه مړي پټولو دپاره هغه غفلت ته دې بیروکراسي چې کوم دغه افسران د هغو چې څومره په دې سیند تاسو ټول د سوات خلکو ته پته ده چې هغو خپل هغه کومه دغه چې وه هغه کومه غلا چې وه هغه کوم ظلم چې شی و هغې د پټولو دپاره دو انجینر امیر مقام صاحب چې د هغه پرسنل سیاسي دغه باندې ټارګېټ کړی و چې نن چې ده صوبه څومره د سوات انتظامیه چې په هغې کې د ډي سي د ای سي پټواریان ګردوران ټول چې دي هغه رالو 3 پیرې مارکیشن شو او 3 ونه پیرې چې دی هغه د انجینر صاحب هغه کوم موټر چې په 101 نمبر کومه خسره چې دوی دا کړه په هغې کې نه راتلو خو دو ظالمانو دې ظالمانو دا شپږ ورځې سوات یرغمال کړی دی د سوات عوام یې ټول تباه برباد کړو په ټوریزم چې دی دې وزیر اعلی د دغې موټر سره چې دې پاسونو په دغه باندې ګرځي او دا غټې غټې سړي دنیا ته داسې زلفې وهي دا د زلفو شی نه دی ده چې بار د 11-22 کمګاړي اسلام آباد ته بولي او د خلکو دا تباهي چې د کړله د خپل هغه تپوس نه کړی د باره ضلعې کراس کړلي او په کومه سوړه دی ننوتی دی نن د هغه باره ضلعو د سوړو او کمګاړي چې په اسلام آباد کې د خپل پرتوک وې پرېښودی هلته خپل پرتوک دې دی په ځای کې هلته به موږ دلته د سوات خلک نن ناپاس شو چې واقعي چې لاړ شه ته 11-22 ګاډي خپل راغله ته راځې نن سوات ته نن ناپاسې ته راپاسې سوات ته دا د ریلکس دا غریبانانو چې په هغې کې 165 کسانو کار کوو د هغو کور ته به دې ډوډۍ ورکوي دې به رزق ورکوي دغه کم د چې قربان د عظمت تلي دا هوټل چې د وران کړلی هغه به دې وله خلکه کاروبار ورکوي دی چې دغه چمن آیسکریم والا د راکړلی دا به دې ورکوي د زمرودو دا کم کاروبار چې د سوات دلته د مین دغه ځای د خلکو یو روزګار کم از کم په زرګونو کاروبار روانو هغه د تباه برباد کو د سوات قامه بیدار شئ دا په تاسو باندې یو ناسور راغلی دی او دا ناسور به انشاءالله په جمع دغه شان ختمو ټول به په جمع راپاسو او د دې ناسور نه به خلاصو زه د خپل پی ټي آی وروڼو ته زمونږ د پی ټي آی هغه ماشومان هغه دوستان هغه ځوانان دو دوکه کړلی په دوکۍ د دو سره هېڅ قسمه حیثیت نشتی دو د امیر مقام د خپې برابر نه دي چې دا ثابته صوبه موږ چیلنج کړله ثابته صوبه چې ده هغه نن د یو امیر مقام ثابت دنیا کې چلیږي چې امیر مقام د امیر مقام په دې هوټل باندې هېڅ نه کېږي د ملم جبې د دې نه زما زیات هوټل سی و چې دا زمونږ هېڅ نه دی خلکو لپاره او که د سوات قام وړی نو د انجینر امیر مقام ټوله وینه ټول دا ورېرونه دنیا موږ ټول ولاړو د سوات د قام دپاره موږ د هر څه قربان دي که نن هم د سوات قام ووایي نو موږ ورته ټول قربان یو او د سوات دپاره به موږ انشاءالله پاکستان مسلم لیګ چې ده هغه به وینه ورکوي او ټول ورکران به تیاري انشاءالله والسلام